بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم متمکن اقسام شپاړس دي. په هغې کې څلورم نمبر بیانېږي او د اسم متمکن اعراب په 9 قسمه دي. نو دا څلورم نمبر د اسم متمکن چې دی دې سره د اسم متمکن په اعراب کې دویم نمبر چې دی نو هغه خاص دی. دویم نمبر اعراب د اسم متمکن دا اعراب بالحرکت دی او په دې کې دوه حرکتونه استعمالیږي، یو ضمه او بل کسره. یعنی په حالت رفعی کې ضمه استعمالیږي او په حالت نسبی او جری دواړو کې کسره استعمالیږي. او دا قسم اعراب چې دی نو دا خاص دی د جمع مؤنث سالم پوری. جمع مؤنث سالم دا هغه جمع ده چې د دې په آخر کې الف او تا راغلي. د جمع په لفظ سره مفرد او تثنیه نه بهر شو او د مؤنث په لفظ سره مذکر نه بهر شو او د سالم په لفظ سره مکسر نه بهر شو. یعنی جمع یادی مفرد او تثنیه نه یادی، همدا شان مؤنث یادی مذکر نه یادی او سالم یادی مکسر نه یادی. لکه مسلماتن د دې حالت رفعی په ضمه سره دی، حالت نسبی او جری دواړه په کسره سره دی. مثال دی هن مسلماتن رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن. پدې کې هن مبتدا دی، مسلماتن خبر دی. خبر د مرفوعات نه نو مسلماتن مرفوع دی او مسلماتن دا جمع مؤنث سالم ده او د دې په حالت رفعی کې اعراب بالحرکت په ضمه سره دی. نو په دې وجه مسلماتن کې پتا باندې ضمه ده. رأیت مسلماتن کې مسلماتن دا مفعول به دی. رأیت فعل با فاعل، مسلماتن مفعول به. مفعول به د منصوبات نه دی نو دا جمع مؤنث سالم چې دا منصوب ده او حالت نسبی د دې په کسره سره دی. په دې وجه مسلماتن کې پتا باندې کسره ده. مررتو بمسلماتن په دې ځای کې با حرف جر دی، مسلماتن مجرور دی. مررتو فعل با فاعل دی نو مسلماتن دلته مجرور دی او دا جمع مؤنث سالم ده او د دې حالت جری ده په کسره سره دی. د اسم متمکن پنځم نمبر قسم هغه غیر منصرف دی او د دې پنځم نمبر قسم اعراب چې دی نو هغه دریم نمبر دی. یعنی د اسم متمکن 14 اقسام دي. په 14 اقسامو د اسم متمکن کې غیر منصرف دا په پنځم نمبر دی او د اسم متمکن اعراب په 9 قسمه دی. نو په هغه کې دریم نمبر اعراب هغه د غیر منصرف دی. یعنی د اسم متمکن پنځم نمبر قسم سره د اسم متمکن د اعراب دریم نمبر قسم دا تعلق لري او دا اعراب دریم نمبر چې دی نو دا اعراب بالحرکت دی او په دې کې هم دوا حرکات استعمالی. حالت رفعی کې ضمه او په حالت نسبی او جری دواړو کې فتحه. او دا اعراب د غیر منصرف سره خاص دی. لکه عمرو او د دې مثالونه دي جاء عمرو، رأيت عمرا، مررت بعمرا. پدې ځای کې جاء فعل عمرو فاعل مرفوعات ندي
عمرو چونکه غیر منصرف دی په دی وجه دی حالت رفعی په ضمه سره دی. رأیت عمره په دی کې رأیت فعل با فاعل دی، عمره مفعول به دی، مفعول به د منصوبات نه دی، او دا عمرو چې دی دا غیر منصرف دی او د دې حالت نسبی په فتحې سره دی. په دی وجه مونږ وایو رأیت عمره پر باندې فتح وایو. او مررت بعمره کې مررت فعل با فاعل دی، با حرف جر دی، عمره مجرور دی، او عمره چونکه غیر منصرف دی په دی وجه په حالت جری کې په دی باندې فتح راځي، نو مونږ بعمره وایو، بعمری نه وایو.